الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. بسم الله. حبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي عليه الصلاة والسلام هر ورځ په دې خبره کې د مشغول او په دې کار کې به د مصروف وو. خلق به راټولول کبه مسلمانان ول کبه کافران ول او مسلمانان او اصحاب کرام ته به د دین نور دعوت کول نور به دین نور شول د دین سبق به دور شول ولي استاد دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په قران مجید شکو یې د قران مجید استاد دی. فحديث باندې د اقوال د افعال تکرار حديث استاد دی دور ته هر علم الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام استاد بیا سوکا طالب صحابه کرام چا د قران مجید زده چا حديث زده کول چا بیا علم زده کول چا فقه زده کول چا مسلې او تجوید صاحب قرات ارز بکول بیا هغه صحابه کرام چې د علم ټول د علم دریا وزخري ډاکټر پیچلو ویل وچ وس الله تعالی فرمای چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت مسلمانان د علم کول دغه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په ځای کافر ول د کپته بدیناس کبه غریب کبه مولا کبه سردار کبه بچاو کبه غداو وغته بدیناس هغه ویل چې قولوا وایا أشهد أن لا إله إلا الله زكوايركم ألا تلا يبلغ وين غزغيلا ومن معبود نسلم وأشهد أن محمد رسول الله تدالة الله الخاص رسوله في غنبالهم. فدغو رزباني نبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل صداران يكشن ولي أبو جهل دي عتبة دي داسي ربيعة بن عتبة دي داركم دي سلوك عتبة دي عاص بن ويل دي درې څلور لوی صداران
ظالمان جابران لوی لوی سرداران دا اکشنولي د کافرانو و هغه ته د دین دعوت ورته شروع کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام او سرداران ته د دین دعوت او د کافرانو ته شروع کړ او تناسب د عباس ته شروع کړ دا بیان ورته شروع کړ ول په دې ټیم کې یو بل لړن صحابي چې نبی علیه السلام ډیر ګران الله جل جلاله د مځکې پر سر چې ډېر ښایسته اواز وکړ په اذان کې یو حضرت بلال رضی الله عنه یو بل ړوند صحابي و چې د هغه نوم عبدالله بن مکتوم رضی الله هغه عبدالله رضی الله تعالی عنه هلته روان ول په سترګو ړوند د خو نبي علیه السلام نه لیدلی نو له هغه ځای ورته راجع کړ چې نبي علیه السلام چې یا رسول الله فلانی آیات څنګه دی فلانی آیات کې څنګه مسله ګور استاد دی هغه شاګرد دی هر مسله هر صحابي ودته راړي بیا عبدالله بن مکتوم نبی علیه السلام نه لیدی چې دی له بل چا په مجلس کې مستور په لګیا دی بیا له دار کوم خلکو سره په مجلس کې لګیا دی چې نبی علیه السلام فرمایي په تفسیرونو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه کافران سرداران دا له ډېر عمره بعد یو ورته ملاو شو یو ورته ملاو شو موقف ته ملاو چې خبره عبدالله بن مکتوم خو د نبی علیه السلام صحابي دی هر وخت ویلی شي نو عبدالله بن مکتوم دا یا رسول الله پلانا آیات څنګه دی پلانا آیات څنګه دی لږ په زور ځکهږي او هر وار وایي بار ورته وایي بار ورته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام مخزن واړه دا صحابه تنده یې ترې ونیولې مخزن واړه یعنې خوا به د سوله چې زه په مجلس لګیا یم له مشرانو سره زه خبره کوم ته د خبرو منځ کې راولوېدې چې څه ټیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له سردارانو سره خبره ختمه کړه چې دی څه ټیم ولاړ شو روانېدی الله جل جلاله دغه آیاتونه ورباندې را نازل کړل ورته ویې فرمایل عبس وتولى والمخ یې واړولې وتولى او تنده یې ترې ونیولې غایب څه غایب عربي راوړله یعنې غایب معنا دا چې تا مخ واړوي او تا تنده یې ترې ونیولې یعنې غایب چې احترامي قدري معززي مکرم الله جل فرمایي عبس وتولى مخ یې واړولې وتولى او تنده یې ترې ونیولې ان جاءه الاعمى چې ستم را لغړون صحابي وتاته وما يدريك لعله يزكى او تا معلومات څه په دې خبره باندې لعله يزكى چې دا خلق پاک سره خلق بل تازه نصیحت حاصل الله جل جلاله ته فرمایي چې دا خو ظالمان کافران خلق دا خلق خو له تاسو ډېر بد وړي د تاسو ډېر جنګونه کوي جنګ بدر وایي جنګ احد وایي جنګ دارک حنین وایي غزوه بدر وایي ډېر جنګونه له تاسو د ستا په خلاف څونه اوازونه پورته کړل ستا په خلاف څونه پروپاګاندا وکړې دا خلک اسلام نه راوړي تا به دغه صحابي خبره کړې وه صحابي خبره به الله دغه انسان په علم کې به اضافت راغلی و دغه انسان نور و الله تعالی ته نږدې شوی تا په دا رقم خلکو باندې محنت کولی چې هغه خلک الله جل جلاله دین ته نه راغواړي نه ده خوښ الله جل جلاله خو هدایت نه کوي بس فرمایي وما ادریک لعله یزکا تا ته څه ادراک د دې خبرې لعله یزکا ته چا دا خلک پاک سي نصیحت حاصل کړي او یذکروا بشک دانس او دا نصیحت چې فتنفعه الذکرى تا به ذکر تا به نفع تا به هغه بیان کړو چې هغه نفع حاصلوله تا کچیر عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ ته دا خبرې دا آیات جواب ورکړی ولې عبدالله ابن مکتوم علم یې زسوي وای هغه عبدالله ابن مکتوم په علم کې اضافت راغلی یعنی زیاتوالی راغلی د کم چچ په علم کې زیاتوالی راشي هغه الله ته نور نزدیک کېږي هغه د الله جل جلاله قرب من محبت او تحصیلیږي هغه د الله جل جلاله کم څوک چې دین ډېر زکي هغه الله ته ډېر نزدیک کېږي دغه ظالمان کافران خو خبره نه مني الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي بیا ورته فرمایي اما من استغنا دا خلق چې دا بې پروا دي د تازه خلق پته یې که سوچ هم نه وایي نبي علیه السلام یا رسول الله ای د الله رسوله ای زما خوږ پیغمبره دغه کافران اما من استغنا چې دا خلق چې د تازه بې پروا دي یعنې پته کې سوچ نه وایي ته ورته شروع یې ځان درته ستړی کړی دی ځان درته زیر کړی دی هر رقم ورته مسلې ورته بیانوي پریشان جهنم واقع د جنت واقع هر رقم حالت بیانوي دا خلک ستا خبره نه مني اما من استغنا دا خلق دا رقم چې په تازه بې پروا دي فانت له تصدع او تسیه په دې پسې بیا ځان ستړی کوي په دې پسې ولاړ د دې کوشش کوي په دې پسې ځان ستړی کړی دا خلک ځان مه ستړی کوه
هدایت الله جل جلاله فرمایي هدایت زما په لاس کې ته صرف لار ورشئ د هدایت و انسان ته صرف لار ورشئ چې دا لار د هدایت ته نور راوستنګ پر لار د هدایت باندې راوستنګ دا زما کار دی ابو لهب ابو جهل دا د نبی علیه السلام اکاګان ول نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر وخت ورتل ابو جهل او ابو لهب ته ورتل دا ابو لهب کور ته به هر وخت وروي هر وخت ابو لهب یې ناس نبی علیه السلام روانه چې د خدای زما کات دا خبره ومنه اسلام راړه د علاقه غزا پر تاراسي دا مکوا هر وخت بیانونه ورته کول هر وخت کیسې ورته کولې بار ورتلې یو ورځ ډېر سخت باران دی داسې سخت باران دی چې بیخي تیز باران یو څوک هم د مکې په بازار کې نسته دکانونه ټوله بندې بازار بندې خلک نسته یو څوک نسته د ابو لهب د کور دروازه وټکېدله ابو لهب خپلې مینې ته ویل ای مینې ته دې خبرې باندې ګواه اوسه زما کور چې کوم سړی په دا سخت باران کې په دا سخت توپاني حالات کې په دا سخت حالات کې دا سړی دروازه وټکلاله نو دا معلومه ده چې یا دا سړی ډېر مجبور دی یا دا سړی زما غمخواره دی یعنی مطلب د خبرې دا وایي چې دا کم سړی چې په داسې سخت حالات کې دروازه وټکوله یا به دا سړی زما غمخواره وي یا دا سړی ډېر مجبور دی چې زما دروازه یې راوټکوله ای زما مینې دا خبره ته له ما څه په دې خبره ګواه اوسه که دغه سړی هر څه له ما وغوښته چې زما سر وغوښتي زه به دغسې د سر ورکوم ابو لهب ورغلی دروازه یې خلاص نبی علیه الصلاة والسلام په دروازه کې ولاړ څه کوې عبدالله د عبدالله زوی نبي علیه السلام زوی د پلار نوم چې عبدالله وایي څه کوې د عبدالله بچی د عبدالله چې ورور د ابو لهب څه کوې زما وراره څه کوې د دې ولاړې ده ورته ویل زه تا ته په یقین سره درته وایم د الله قهر غضب ډېر زیات دی ته ایمان راوړه عبدالله ورته ویل ابو لهب برادر ټیټه بنده کړه او راغلی په قهر په غضب یې وویل خپلې مینې ته ول په ګرد عمر به په ایمان رانړم الله جل جلاله ورته فرمایي چې هغه خلک چې هغه خلکو زه هدایت نه کوم هدایت باندې نه راولم هغه خلک باندې ته ځان مه ستړی کوه هغه خلکو ته ځان مه زیروه اوس الله فرمایي واما من جاء فانت له تصدع وتقدي بزان زيره وما عليك الا يزكى وفتاجري الا يزكى ست تزكيه ست تابن هدايت دي وخلق ته هدايت خبري کوا دا ورته وایي چې منځ وکا روزه ونیسا زکات ورکا حج وکا نفل عبادتونه وکا صدقې وکا منسم کوا نوزدار کم کوا د قرآن مجید تلاوت کوا پتا ست تزکيه ده واما من جاء وستن چرال تعالی يسعى خلق چې تا دراسي يسعى وهو يخشى هغه بیریږي فانت له واما من جاءك ستن چې تا تراله صحابي يسعى ډېر په منډه په تازه باندې رااله او بار پښتنه وکړي وهو يخشى هغه صحابي چې هغه به د الله تعالی څخه ډېر بیریدي هغه الله څخه بیریدي په آیات کې شک ولې په آیات په معنا کې څه سره مشکوک ولې دا اشکال یا دا خبرې معامدل و تا تراله ځکه د الله بیا یې پزړه کې ول کدما دا رقم وینو کې د غلط یم که زه غلط وم ما به الله ونیسي نو بیریدی له الله زه بیریدی نو راغلی له تا څخه دغه بیریدی د ویرې نه ختمېدل دپاره وهو یخشى علی الله تعالی زه بیریدی فانت عنه تلها ته چې د هغه څخه ځان نه پروا کړی کله هرګز داسې مه کوئ نه تذکر او ته چې پاکي او ته بیان کوونکې ته به هر چاته نصیحت کوې فمن شاء ذکره ته هر چاته نصیحت کوه فمن شاء هغه څوک شاء چې خوښ یې ذکر و هغه به هغه تا څخه نصیحت حاصل کړي ستا خبره ومني خبر حسدین پر تو هر چاته الله د زما او الله ته فرمایي تو هر چاته زما لار ورشه زما احکامات ورشه کله چا خوښ وله هغه ما پر احکامات راس که نو خوښ هغه په خپل لار ځي ورسره محشر بدل هغه حساب کتاب کومه بس الله فرمایي في صحف مكرمة ما قرآن مجید محفوظ کړی دی په موږ ما في صحف ذلك السود په مصحف هغه صحیفې چې دی په صحیفو کې ولا قرآن مجید مشمار دی مکرمه دا ډېر مکرمه دي مرفوعه دا لوړ دي مطهره په لوړ ذکر دي الله جل جلاله فرمایي وای ک انسان ظلم شروع کی د قرآن مجید په خلاف راپور د ټول د دنیا قرآن مجیدونه وسوځي ختم او ټول د حافظان روان کی دا وسوځي مړی کی وای علالي د قرآن مجید بنیاد نسی ختم ولی دا قرآن مجید محفوظ کردی ما پا لوح محفوظ کی اللہ جل جلالہ فرمائی ما دا قرآن مجید زماری پا خپل اخر سے دا قرآن مجید زماری اللہ جل جلالہ سنگ اخر سے
ګوره زموږ دغه مخه تورات راغلی، زبور راغلی، انجیل راغلی، 3 کتابونه راغلي. 3 کتابونه اوس هم موجوده دي، د موسی علیه السلام، داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام. 3 کتاب، هغه 3 کتابونه اوس هم په دې دنیا کې موجوده دي، مګر هغه 3 کتابونه دا رقم سرداران، نوابان، بادشاهان، خلک به ول مثال په طور پر استغفر الله یو سړی به ډېر غټ بادشاه و، هغه به حکم وکړی چې مثال په دې قرآن مجید کې دغه آیات چې دي دا زمانه دې خوښ، یعنې د روزې باره کې دا د روزې آیات میټاو کا، هغه ملا به لاړې، هغه د دین دغه د دین چې کوم ملایان وو هغه به لاړې، هغه آیات یې میټاو کړی، ختم یې کړی. بیا به هغه بادشاه مړ سوی، بیا به بل بادشاه راغلی، هغه خو دغه طبیعت چې روزه وي نه بل بادشاه و، بل ظالم سړی، بیا بل غټ جابر سړی و، هغه به ویل چې به دا دغه کتاب کې په تورات کې دا زما پلانی حکم نسي خوښ، دا د زکات حکم زما نسي خوښ، دا د حج حکم زما نسي خوښ، دا د لمانځه کیسه زما نسي خوښ، یا دا د طلاق کیسه زما نسي خوښ، پول جایز کړه، شل معنی وزن د کښنه وو پلانای کوډینګ کو دا به دا رقم رد بدل بیرال هغه میټاو کوي پر هغه ځای باندې به وته دا جایز دی، چې به ناجایز هغه به جایز کول، چې به جایز هغه به ناجایز کول، چې کوم به صحیح ول هغه کوم به صحیح الله جل جلاله فرمایلو چې دا به کواز قطعی حکم به ولي، لکه الله جل جلاله موږ ته فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، تاسو منځونه کواز کلمه وایس، منځونه کواز، روزي ونیسئ، حج ادا کوي، زکات ورکوي، ما 15 شرطونه د اسلام، دا 15 شرطونه راوړاست، دا 15 شرطونه په ځان کې راوړل ته مسلمانان یاست. الله جل جلاله به دا رقم په هغو کتابو کې ولیکلي ول، دوی به هغه کتابونه میټاول. نو اوس هم تورات، زبور، د انجیل دی دا اوس هم موجود دی، چې راوایخې په 3 سی کې یوه حصه هم هغه نه ده چې پاتې چې کوم الله را نزل کړی، ټوله پکې میټاوسه، ټوله پکې پریسه، ټوله وغورځوله، د هر چا خپلې کیسې پکې راچولې، د هر چا خپل مجلسونه د ځان متبیت کیسې راچولې. ځکه و د عیسایانو روزه بله کم، د عیسایانو اختر چرچ دغه ورته کرسمس ورته جلا شي، دا رقم د عیسایانو مسجد مخکې پخوا نن چې عبادتګاه نومېدله، اوس چرچ نومېږي. د عیسایانو د کتاب نوم چې ولو د عیسی علیه السلام هغه نومېدی تورات، اوس ورته بایبل ویل کېږي، نوم یې لا ور بدل کړی. د انجیل والا ته ورس، د انجیل والا به جلال هغه بیا خدای پاک ته ګاډ وایي، هغه الله نه وایي. په کتابو کې په هغه انجیل په هغه تورات کې هغه لا راوړ دی چې انجیل کې خدای راوړ دی چې الله، لکه دلته چې په قرآن مجید اوله خلاصې د الله نه نوي نومونه دي، اوله وایي هو الله، الله جل جلاله دا نوم الله دی. صحیح شو؟ دا رقم رده. اوس الله فرمایي فی صحف مکرمة، دا قرآن دا صحیفې او قرآن مجیدونه دا ما محفوظ کړي دي، مرفوعة مطهرة، په هغه لوړ ځای کې چې هغه ډېر مزین او ښکته دی، بعین سفرة، او هغه زه محفوظ کوم بعین سفرة چې هغه کوم په لاس لیکل سوي دي، کرام بررة، هغه فرشتې مکرمې، کرام هغه معتبره براتینه فرشتې، هغه فرشتې چې کوم قدرمنې دي، معززې دي، مکرمې فرشتې دي چې هغه دا لیکلي دي، د قرآن مجیدونه د صحیفې لیکلي، یا هغه فرشتې چې هغه د نیکانو خلقو عبادتونو عملنامې لیکي، دا موږ محفوظه کوو، دا له موږ سره پراته وي چې کوم ټیم دنیا هغه دنیا بلې دنیا ته انسان راسي، دا رقم لوی کاغذات به د انسان په لاس کې پراته وي، انسان دا رقم وایي چې فلانې ورځ فلانې ګړۍ باندې ما فلانې ګناه کړی. الله فرمایي اوس الله څه فرمایي، و د نبي علیه السلام د خبرې ختمې شولې، اوس الله جل بیا بل څه فرمایي، اوس انسانان ټوله ګویا کړل، انسانان ته غږېږي چې قتل الانسان ما اکفره، هلاک دي سي هغه انسان ما اکفره، څومره ناشکر دی انسان. قتل الانسان، هلاک دي سي انسان، هلاک دي سي انسان ما اکفره، دی څومره ناشکر دی، څه ناشکر دی. الله جل جلاله ما سترګې کړې دي، د یو ورځ اندانې دي ویلي چې الله یا الله ته ما سترګې راکړې، د ستا د شکر ډېره نسم ادا کولی. یو ورځ زما د خوله، زما د پزې، زما د غوږو، زما د بدن د یو شي هم د شکر زما هغه نسي ادا کولی. یو ورځ ما ته نه دي ضروري چې یا اله رحمانه دغه سترګې تا ما ته راکړي، دا پلانی سړی هغه د دې وینم مخامخ یې وینم، دغه سړي سترګې نشته، دغه سړي له سترګې نه درکړې، ما نه راکړي، زه به تا ته ځاړم، خدای پاک زما سره بل شی نشته، اوښکې زه به تا ته دربوم چې پاک خدای دا په شکرانه کې د ما قبوله کړه. خوله دې راکړله، ژبه دې راکړله، دا سړی ګونګی دی، دا مخامخ سړی سره نه ده نشي کېدلی. پلانی سړی ګونګ نه اوري، پلانی سړی په پزه باندې بوی نشي اخیستلی، پزې بندې دي. زما الحمدلله پزې برابر دي چې انسانات عطر ولګي، زما د خوشبو محسوسه کولی سم، زما لاسونه سم دي، ژوند زندګي په کولی سم. د پلانی سړي لاسونه نشته،
یا الہ الرحمن زب استا د لاسو شکر ادا کوم الله جل جلاله فرمایي وای تی چې ما ته شکریا ادا کواس زما شکریا څټ ما ادا کواس هغه بچی شدا کواس و ما ته بزاړس و ما ته زما ستې منځ ما ته په کار نه راځي ستې روزه ما ته په کار نه راځي ستې حج و ما ته په کار نه راځي ستې زکات ستې نفل او ستې خیراتونه او ستې صدقې او ستې پلانه شي ما ته یو شی په کار نه راځي تی خالی و ما ته سر کښته کوي زما کور ته راسي و ما ته سر کښته کوي راته وزاړئ چې خدای پاکه زما ستا په عوض کې تا چې ما د کوم شی راکړی زما لخوا چې په عوض کې در کوم بې اوښکو ماسې وبل دی شی نسته پاک پروردګار زه صرف عاجزي درته اختیاروم زه عاجزه یم ته خالق مالک او رازق ذات انسان ذات یې هر څه ته کولی شي قادر ذات یې بیا الله فرمایي من ای شی خلقه ای انسانه ته ډېر په غرور کې پروت یې ای انسانه ته ډېر په غفلت کې پروت یې اوس به ما ته وایه من ای شی خلقه ای انسان ته ما له څه شي زه پیدا کړی الله سوال کوي له انسان زعال کوي من ای شی خلقه ای انسان ما ته له څه شي زه پیدا کړی انسان سوچ وي زما لاسونه له څه شي جوړ دي زما سترګې زما خوله پزه مخ بدن دا صحت دا له څه شي جوړ دی اوس الله فرمایي من نطفة له هغې مردارې نطفې زه ته پیدا کړی مه کوه غرور مه کوه د مځکې پر سر چې ځې ما یادوه ته ما له دا رقم شینې پیدا کړی لکه ته چې خټه خشته کې یا سیمنټ جوړ کې ریت جوړ کې سیمنټ باجره یو کرش شو پلانه شي بیا غټ بنا جوړ کې مسجد جوړ کې کور جوړ غټ شان زمال یا ما هغه مردار نطفه چې مردار بېځي انسان چې پر کپړو پرته انسان کالي صفا کوي په کافر یم چې پر بدن هغه شی مردار نطفه پرته د منی پرته یم کافر صفا کوي کافر لا وځي کېږي داسې مردار نطفه مسلمان په دې انسان سوچ وي چې مسلمان ځکه صفا کوي چې دا خو مردار دي کپړې مردار دي یا کافر لا وځي کېږي له نطفه څخه د دې نطفه څخه کافر لا پر خپل کپړو د نطفه نه لکې پر خپل بدن نه لکې پر خپل کپړو پر شان نه توي اوس الله فرمایي چې ما له دا رقم شي پیدا کړی من نطفة له نطفې څخه خلقه ما ته پیدا کړی فقدره بیا برابر کړی اوس انسان سوچ الله جل جلاله داسې ذات دی چې دا اوس موږ ناست کسان هر یو بل ته سره ګوري زما جلا ولیا ده د جلا سړی دا سړی جلا ولیا ده جلا سړی دی هغه جلا ولیا ده دغه جلا سړی دی دغه انسان هم سترګې ستا هم خوله ستا هم مخ ستا هم پزه ستا هم سر ستا هم پښې هم لاسونه زما هم هغه ټولې اعضا یې په ما کې شته په دې کې ټولې اعضا یې هغه کې شته بیا هم دغه انسان بل انسان دا رقم سره جلا دی یو انسان بل انسان سره ودروه دا به لرې ځای معلومېږي چې دا انسان پلانی سړی دی دا انسان پلانی سړی لرې ځای څخه معلومېږي الله جل ما فقدره بیا مې تاسې برابر کړي یاست یو بل ته مناسب کړي چې یو دانه انسان رواني هغه رقم یو بل ورسره رواني انسان دا درک نه استعمالوي چې یار دا اوس پلانی راغلی که پلانی راغلی یا الله جل ما انسان جلا پیدا کړی انسان که زه غبرګولي پیدا کوم بیا لږ فرق پکې راغلی یا په قد قامت کې فرق راوړم یا په خولو په پزو یا په خبرو یا په ژغېدا په شکایت قد قامت کې فرق راوړم د غبرګولیانو کسانو هم تجربه وکړي د هغو په قد قامت کې اکثر فرق علی شي چې کوم مصري هغه جګ چې کوم چنای تر هغه لږ کسري پیدا شي خو دواړه په یوه مګر الله جل جلاله یو لږ غټ پیدا کړی بل چنای پیدا کړی په قد قامت کې الله تعالی پاتې شي اوس الله فرمایي من نطفة ما في پیدا کړل نطفه څخه خلقه بیا پیدا کړی فقدره بیا برابر کړی ثم السبيل يسره بیا ټول د لار آسان کړی ټول د دنیا څخه آسان کړی ټول میرا روح کا جوړ می کا هر انسان روح جوړ پیدا کړی لاس چې بدن روح بیا آزاد لکړی چې انسان ماته په دنیا کې آزاد لکړی کته زما په لار ځای کده شیطان په لار ځای کده شیطان په لار ځای دغه عذاب دې کزما په لار ځای دغه جزا دې بیا هر څه آسان پیدا کړی بیا الله فرمایي ثم السبيل يسر بیا ما په دنیا کې ژوند زندگی درکړی آسان ژوند زندگی ثم اماته انسان بیا د تامړ کوم فاقبره بیا د ته عزت در کوم بیا تا راړم په قبر کې د پټ کوم یو انسان هغه خونکار دی شراب دی زنا کوي ورونه د کوي ظالم انسان دی جابر انسان د الله جل جلاله سره سود کوي یو انسان په پستر بنوي
هغه انسان چې مړ شي الله جل جلاله په قرآن مجید فرمایي وایي دغه انسان ته غسل وکړي کفن ورواغوندئ د جنازې لمونځ وکړي بیا دا راوړه ادرې ته بیا په قبر کې ښایسته ډوډۍ تیاره کړي بیا سم ښایسته پټ کړه ما او دی به حساب سره کوو تاسې به دا رقم نه غورځوئ لکه حیوان چې په کور مردار د باندې پر انبار باندې وغورځوئ انسان ډېر قدرمند دی که هر رقم ګناهګار دی الله جل فرمایي وایي که هر رقم ګناهګار انسان دی که اوس دلې له موږ سره کافر سړی اوسېږي له یو ملک کافر راسي چې په یو مذهب نه وي هغه کافر مړ شي هغه کافر خپلو خپلوانو قریبان دوستان نه لري بیا د مسلمانانو په لاس راسي مسلمان سړی هغه کافر هم صفا کوي لمبوي غسل وکړي بیا سم پټوي موږ ته حکم څه انسان به قدر کو انسان به الله جل فرمایي وایي ته انسان به قدر کوي انسان د بدون قدر کوي چې څه ټیم ته د انسان قدر د مړه قدر د کټې واخلي کټ به تیز وړی وه ادرې ته بیا به کټ جوړونه نه ورکوي جټکې به نه ورکوي دا انسان د سره وشوري دا وشوري ضعیف سي را ضعیف سي مړ انسان به څه پوهېږي په دا باندې چې زه اوس شورم را شور नहीं अगर नारी हुई वही बराबर बराबर है उन्हें कट बराबर मैं सर पड़ते कोई मैं पीछे पड़ते कोई मैं फलाने कोई अल्लाह जल फरमाए कि इंसान जो दुमर कदर है तो इंसान मारो नतपे पैदा करे ब्याह में दुनिया की जुल्म वार की ब्याह में मर करे उसमें कब्र तो बेबसा उसमें तो कब्र पूरी जो इंसान तो इज्जत कोमा इंसान नजर लकोम इंसान अखबर जान के जिले पर खपल बजान जिले हिजाम खपल बरसवा के पखपल बोजान दगम परेशानी ने पैदा की अल्लाह जल फरमाए ثم أماته فأقبره بيد إنسان منكم فأقبره بها قبر ترى ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم أراه إذا شاء جسد الإنسان ولا أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان سوچي في خبرته إنسان إلى طعامه وخبر خرقوتا سمر خرقون ما إنسان تركضي إنسان يخبر خرقوتا سوچو جما قسم نعمتونه ورکړي کم خوراکونه ما په دنیا کې انسان ته نه درکړي دا انا صببنا الماء صبا بیا الله تعالی ثم واذا شاء جزاء ولم انشروا دې تر راپورته کله هرگز درکوم لما يقضي ما امر دا هغه خلق دي چې دینه برابر ځان برابر ولې ما امر وزما امرته هغه ګناهګار خلق وسلا فرمایي فلينظر الانسان الى طعامه انسان تزما اسمانو نظام دي کې زما دغه ستا وجود د ستا سترګې او پښې لاسونه دا ټول شان لکه ودغه شی ته وګوره ما ته خلقونه درکړي یو میوه بلې میوې سره نه برابر سیب لکه لسم نه برابر کېله مالټې سره نه برابر مالټه اندوانې سره نه برابر یو میوه بلې میوې سره هر میوې جلا خپل خوان دي دغه کوم خوراک راواخه بوډونه راواخه چای راواخه بل شي راخه الله جل فرمایي وايي ما ټول شان یو بل شی څخه جلا پیدا کړی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه إنسان توكل ولا خلقوته ما كسم خلقونا أنا صببنا الماء صبا بيا خلقونا إليك أنا زسيم صببنا زرا وروما زيرا ولما دايس بغان دايس فرش دايس بغان الماء صبا بغان كولو سرا زدا باران څنګه باران اورا تی سوچ واسه لازم پر کم باران به څوک راوري بیا الله فرمایي ثم شققنا الارض شقا بیا زم زکه زله سری کوم شقا په سری کدلو سره فانبتنا فيها حبا
بیا زه راوباسم نو دې څخه شینګېشتې حبا او سلاد حبا څخه مراد حبا دغه سلاد دا نور دا کوم چې سبزیان دا زه راوباسم وایي دا اوبه راشي زه پر مځکه ولګوم بیا دا مځکه زه رسیرې کړم هغه غنم بیج ته یا بل شي تخم ته هغه له دا کوم قوت ورکړم الله جل وعلا زه دا کوم زه راوباسم وایي ته دا غنم په دې شي کې طاقت نشته چې مځکې راوځي زه مځکې ته حکم وکړم مځکه زه ځان زه رسیرې کړم دا درخت تر ځان وباسم ځان سره سری کړه د غنم دانه تر ځان وباسه الله فرمایي وایي ثم شققنا الارض شقا زه باسروم د مځکه په پسرولو سره فانبتنا چې راوباسم له دې مځکې څخه حبا شنه شي وعنبا او دا کوم باغونه وقوبا سلاد وزيتونا زيتون ونخلا خرماوي وحدائق باغونه غلبا ګرګم وفاكهة مېوې وابا دا کوم شي خوندورې مېوې دا ټول زمزمې سره سری کوم دغه زناو باسم خرماوي زيتون رقم نور شان الله جل ذکر کړه زناو باسم متاعا لكم ولانعامكم الله جل فرمایي دا ستاسو لپاره فائدې دي او ستاسو چرپاینو لپاره فائدې دي وس الله فرمایي وای دا وګور د نعمتونو وتی د ذکر کړه اے مسلمانانو اے انسانانو بیا زه وتی د بیا نصیحت کوم چې بیا بلر تر غواړم وس الله فرمایي وای هغه وخت فاذا جاءت الصاخه چې سخت درناک عذاب وسی سخت درناک आवाज وسی صاخه د انسانانو غوږونه به زله پریس سخت شپېلې به ورشي د انسانانو غوږونه به زله پریس دله پټاوه به دا پردې د نه چې پردې به زله پریس انسانان به حیران پاتې شي غوږونو بدن بېکار لکې عقل بېکار لکې چې دا څه وسول دا کوم جهان ته وسول مخه سوله الله فرمایي فإذا رفدت الصاخة هغه سخت اواز چې غوږونه پرې کوي یوم په هغه ورځ باندې یفر المرء من اخیه منډه به وي سړی من اخیه له خپل ورور څخه و امه له خپل مور څخه و ابيه له خپل پلار څخه و صاحبته له خپل مینې څخه و بنيه له خپل اولاد څخه الله جل جلاله فرمایي وایي چې په هغه میدان محشر باندې یو ما ته راسي تاسې په دا سوچ واست چې دا زما پلار دی زما مور ده زما ورونه دي زما کوروالا ښه ده یا زما اولادونه ښه اولاد مې دي وایي تاسې به دا خبره یاد ساتاست په هغه میدان کې مور ملتا به مور منډوي ته به له مور زه منډوي مور پلار به له تا منډوي ته به له پلار څخه منډوي زوی به له تا منډوي ته به له زوی څخه منډوي هر انسان چې په سترګو ولګي چې زما ورور راغلی هغه انسان یې وویني ورور به دورې منډه کړي دا انسان دا ورور به دورې منډه کړي چې زوی پلار وویني پلار هغه زوی نه راغلی پلار به له زوی څخه منډه کړي زوی به له پلار منډه کړي اوس کتاب قرآن تفسیر مفسرین لیکي دا منډه سره ځي وایي منډه سره وایي پلار له بله مور څخه وایي په دې وجه باندې پلار په دې ویره کې پلار په خپل عملنامه سره یې عملنامه کې دی ناکامه دی دا سوچ وایي یا لاره کمې چې څو دنې ثوابونه ورسره وي هغه سوچ وایي که زه زوی ته په لاس ورغلم زوی به زما په هغه ناکامي باندې خبر شي چې پلار مې ناکامه شو فلاني ګناه یې کړې ده په فلاني ورځ یا پلان دونه ثواب یا که چیرې پلار ثوابونه ډېر کړي شی نه کوي په دا بیرېږي چې دا زوی په ما باندې ځان اړوي زوی په ما ګران دی زوی مینه محبت پر ما ډېر راځي زوی په پلار باندې مینه ډېر راځي پلار په زوی مینه ډېر راځي دا زوی به دا رقم چمو کې ما سره به سیسټم جوړ کړي د ما سره به دا د شی عملنامې د شی لیکلو عملنامې چې کوم کاغذان رسي دا به راځي یوسي ځان به په خلاص کړي ما به الک معاینه به دغه رقم وایي مور به دغه رقم وایي له خپل مېړه به خپل پلار څخه معاینه به له مېړه څخه دغه رقم وایي مېړه به له مینې څخه رقم وایي زوی به له پلار څخه دغه رقم وایي پلار به له زوی څخه دغه رقم یو بل منډه سره الله په قرآن مجید کې فرمایي یوم په هغه ورځ باندې یفر المرء منډه به وي سړی من اخیه له خپل ورور څخه و امه له خپل مور څخه و ابي له خپل پلار څخه و صاحبته له خپل مینې څخه و بنيه له خپل اولاد څخه لكل امرئ دغه کوم ټول انسانان چې مینه په دې ورځ باندې یومئذ په دې ورځ باندې شأن یغني په دا رقم شان کې په دې پر مبتلا پریشان وي فکر سوچ به وړي دا رقم پریشان وي یو خلک په دې پریشان وي نفس نالی به دنیا محشر قایم وي انسان په لاس کې به عملنامه کې به ټول شي خبرې لیکلي هغه انسان به تر درخت لاندې تر سایې کې به ناست وي
هغه انسان چې د کوم انسان په عمل نامه کې شي لیکلي چې لمونځونه یې پر ټیم کړی وو، روزه یې پر ټیم نیولې وه، زکات یې پر ټیم کړی وو، حج یې پر ټیم کړی وو، صدقه یې پر ټیم کړی وو، د مور پلار حق یې مسم رد کړی وو، زنا یې نه وه کړی، کفر یې نه وه کړی، شرک یې نه وه کړی، بدعت یې نه وه کړی، غیبت یې نه وه کړی، تهمت یې نه وه ویلی، دا ټوله شام سود یې نه وه کړی، دا ټوله شام به دا کوم لیکلي. بس دا انسان به عملنامه کامیاب وي، دا به تر درخت لاندې ناستي پر آس باندې یا لږ ښه ثواب یې کار یې کړی، دا به پر مځکه باندې پر یو تخت باندې به ناست وي. دا انسان به خوشحاله وي، یو پریشاني به نه وي، دا انسان به خوشحاله وي. او بل انسان به دا رقم وي چې هغه انسان په عملنامه کې به ګناهونه وي، پریشانه به وي، در په دره به وي، هغه انسان په خلوق کې ډوبې تر سره پورې پر میدان به دومره اوبه ولاړي، هغه اوبه نه وي، هغه به د ټولو انسانانو د انس د جن د هغو خولې به وي، هغه خلوق به د انسان ډوبي. دا انسان به ځان ځنه باسي، ځان به نه ځي نستلی، ځان به ځنه باسي له خلو، ځان به نه ځي نستلی، عملنامه به د ګناهو ډکې دا رقم نور ګناهونه به ډېر کړي. دا انسان به دا رقم په ګناه کې ډوبي. لكل امرئ كم طول انسان منهم فرس محشر يومئذ ورس محشر ان شاء الله يغني فذلك شان قد مبتلى پریشان به څوک له پلار له مور مړوي، څوک په عذاب کې مبتلا، څوک په راحت ناس اوس الله فرمایي وجوه ډېر مخونه یومئذ پاورن مسفرة دا به ښایسته مزین به ډېر مخونه دا به تک سپینې انسان چې اودس سم ښایسته کوي، سم ښایسته مخ اودس سم کوي، له دې ویښتانو له نرمۍ څخه ونیسي، بیا تر دا عرض ته دا کوم چې د غاړې دا کلک هډوکي تر دې پورې سم صفا پرېمنځي، د غوږو له دې نرمۍ ځای ونیسي، بیا تر دې نرمۍ پورې سم مخ پرېمنځي، لاس سم تر دې څنګلو پورې پرېمنځي، انسان مسه سمه کوي، تر دې نیم سر مسه کوي، او انسان په دا غوږو کې سمې ګوتې وهي، په دا سټه کې خالي لاس کښېږدي، او دا انسان پښه پرېمنځي تر دا بډۍ پورې سم صفا پرېمنځي. وجوه ډېر مخونه هغه دغه خلک شي. دا انسان به اودسونه کړي. نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایلي یو صحابي راغلی چې یا رسول الله اودس په محشر به موږ څه معلومېږي چې موږ ستا امتیان یو، یعنې دونه دنیا خلک به دا وګوره څومره زمانه را تېره سوې ده، اوس به د عبادت څومره تېرېږي، دا دونه دنیا خلک به په دې کې به موږ څه معلومېږي چې موږ ستا امتیان یو. یا الله الرحمن، ای د الله رسول موږ به د الله جل جلاله په حضور کې نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وجوه یومئذ مسفرة ډېر مخونه چې د هغه به روښاني، هغه په چیش روښاني، هغه به اودسونه کړي، منځونه به کړي، د کم چا چې اودسونه کړي د هغو مخونه به روښاني، کم چا چې د خپل کوروالا سره کوروالي وکړي، بیا دستي په دستي باندې 15 منټه وقفه، 10 منټه وقفه، ډېره وقفه، نیمه ګنټه بالانه، بیا انسان ولاړ شي خپل غسل وکړي، د هغه بدن به روښانه وي، بدن به صفا وي، هغه انسان که مردار بدن پرېوځي، هغه انسان دغه رقم د شیطان خوشحالۍ د الله رحمت ځین باندې شي، د الله غضب ورته روان شي انسان ته. انسان چې څه د خپل کور والا څه کوي یو مسله یې زده کوي، هغه انسان کوشش کوي په 10 منټه ډېره وقفه 10 منټه د بالا مور کوس او انسان یې خپل غسل دی کوي. الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ مسفرة ډېر مخونه دا رقم دي چې هغه بیا تر او تازه ښایسته وي. ضاحکة دی به خاندي، خلک به زاړي، پریشانه به وي، ډوبېږي را ډوبېږي به، غرق به وي، تباه او برباد به وي. دا خلک به څه وي؟ ضاحکة دا په خندا باندې، مستبشره دا رقم خاندي چې دا د غاشو ځلېدا به ډېر غټ تېزي، او دی به خوشحالۍ په خپل مابینځ کې په بل یو بل د مجلسونو سره کوي، په خوشحالۍ سره ګرد سره به دې خوا ته به خیال نه وي چې هغه د پلانې سره په خلوق کې ډوب سیاسي په جهنم ته روان دی، پلانې سره اعلان وشوي چې د پلانې زوی په جهنم ته روان، دا کیسې به ګرد اوري لاړې په خپل مابینځ کې به خوشحال. دا الله فرمایي په قرآن مجید کې فرمایي، د قرآن مجید فیصلې دي محترم دوستان، الله دې فرمایي اوس د جهنميانو غواړي ضاحکة ډېر خلک جواب خوشحالي، مستبشرة خاندي به مستبشر خوشحاله وي. وجوه ډېر مخونه بیا دا رقم وي یومئذ په هغه جهان کې په هغه دنیا کې علیها غبره د دې پر مخونو باندې به ګرد غبار وي، تک تور به اوښتي لکه چرسیان لکه وینیان، سرونه به خراب وي، بدنونه به خراب وي، مردار به وي، په عذاب په قهر کې به مبتلا وي، په خلوق کې به ډوب وي، په ځان به نه پوهېږي، عذابونه به یې ماران لړمان به خوري، انسان په ځان نه پوهېږي، مځکه به ورباندې اور وي، مره به ورباندې راکښته وي، تر سر به یوه نیزه تقریبا ګز قدر ده، یوه نیزه قدر به د انمارو ته راکښته وي، د انسان ماغزه به په کوپړۍ کې ایښي. یومئذ علیها غبره دغه مخانو سره خراب وي، سره ګرد غبار وي،
ترهقها قدر دا خلق دي سدي بزامن مالهم پریشان در قدر بي ذلیل بي خلق سر بي دا خلق ول چې دیو دنیا کې د الله د دین تر کړي لکړي اولئک هم الكفرة الفجر دا کسان چې کفر یو کافران دي كفر يو كافراني الفجر يو ذا فجار فجار ذا مراد هذا خلق المنزل نكي هذا خلق جناون نكي هذا خلق العباد كي هذا خلق بدعة كفر الشرك هذا خلق الصدق هذا خلق زناي كي هذا خلق منافقات كي يو برسر جنگي هذا خلق يو دبل مسلمان فستو بشني اسي دا خلق دا وزن مراد كفر رزق مراد كفار فجر رزق مراد فاجران فاجرين فاجر رزق مراد من اغا انسانان جاءوا گناهگار وترم دوستان الله جل جلاله هم دين هذا خالد وسدي شمخون من طول وشي هذا حاجه الله را نصیب کی جاء الله فرمای نبی علیہ السلام فرمای چې زما د امتیانو بمخونه الله سنو بشي او د سر مسحه دا استر تازه بي دا بريشي دا بروشن الله جل الفطر نصیب دعا ولا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين واحمد على منهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حق العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك.